أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم آیت نمبر 63 تک سہودا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دی آیت شالا پاک جل وعلا شانه دا خبره کو چې د نجات د سړي د پوره ایمان او عمل صالح دا کفی دی. تیرے آیت شالا پاک جل وعلا شانه یهودیون ذلت و مسکنت خوری غریبی دا بیان کړله. دا خبر الله پکړی وا چې دای د غضب الهی مستحق ویل شول زکا چې دای د الله د آیتین انکاریون شول او بلا غوټه خبره ده چې دوی انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والتسلیمات شهید کول مړول یې دې وجه نه دوی الله د خپل رحمتونه وشړل. قیامت شي به دوی په ډېر سخت عذاب باندې وي لکه نبی صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي چې هغه خال کې د پورا ډېر سخت سزودو سخت عذاب ده کی می خال کې چې نبی قتل کړی وي یا چا خپل میر پلور مړه کړی وي یا کیمې خال کې به هر خال تصویرونه جوړ کړی وي یا هغه عالم چې د په خپل علم باندې نفع چاته نه وي رسولی دا څلوېښت کسون به په قیامت شي دی دپاره به ډېر سخت عذاب وي. دارنګې نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم دای خاتم النبیین دا نبوت په ده باندې ختم شو د نه ورسته بل نبی رسول نارسي ځکه چې عیسی علیه السلام یا نری پیغمبرونه د ارتللې خوشخبری زری ورکړی دا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد. عیسی علیه السلام دا ویایي چې د الله لوی فضل دا لوی احسان دا چې په خیر وخت به مون ورستی رسول ارسی چې د هغه نوم به احمد وي او بل دي شلاوی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل. د متعلق خبره ټول په تورات په انجیل شي دا لیکل یې دا میندلې دي چې دای به ارسی خامخا نبوت د روزا په ده باندې ختمیږي. ازک علاوی و من یبتغي غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه چا چې دین نه سوا بلا طریقه لکه یهودیون یا نصارا یا نور خلقا پابند لوړل دنا غ عیسایت نصرانیت او یهودیت قبلیږي نه او بل الله پاک دای ټول خلق ته لږی دا قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا. او نبی صلی الله تعالی علیه وسلم دا خبره دای ټول ته وکا چې زه الله پاک ټول خلق ته لږلایم وما ارسلناک الا کافه للناس. الله پاک دای ټول مخلوقات ته خصوصا پیریون انسانونو ته لږلی دا بشیرا و نذیرا دای به نیک خلق ته خوشخبری زری ورکوي او مردود خلق جهنمیون به جهنم نه ډروي او بیا علاوه ولکن اکثر الناس لا يعلمون ډیر خلق په دا خبره پوهیږي نه چې دا مبارک بعثت ارلجل د الله پاک رحمت ته د وجود د ټول عالم د پورا هغه رحمت خو بهر خل ډیر خلق داستی چې دا طریقې دا خبره اپوزون شنر ولی نعوذ بالله پر شرمیږي. علاوه یې ان الذين بشک آکسون آمنو چې ایمان وروړی دا والذین آکسون هادو چې یهودیون دي نصارا دي والصابئین آکسون چې ستاره پرستی ستیری ته عبادت کویا والصابئین آکسون چې ملائکه ته عبادت کړلو دای سو کو یهودیون نصارا صابئین من آسک امنه چې ایمان وروړي بالله په الله باندې والیوم الاخر پورې د آخرت باندې وعمل صالحا او دی عملو کو نیک فلهم اجرهم دی پر به دی اجر وی عند ربهم پنځدکی دی رب دی ولا خوف نبوی روی علیهم پدی بندے ولا هم يحزنون او نبی دی غم جنوی زکا چې دی الله خبره پوزون شروع وستا دی نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک خبره بندے اعمال وکړلو دی وجنا الله پاک دا خبره کو چې کیم خلق دا وی چې وحدت ادیان ټول دینینا ادا یوشي ایول دی په داسې غني چې نصارا دا په خپل عمل کو یهودیون دا په خپل عمل کو نره چې سمره دی
سیکون هندون یا غیر مسلمان په خپل مذهب نه عمل کو علاوه چې نه داس نه دو ټول خلق په وره کامیابی چې کله د خپل خواهشات پرېږدي د الله او د رسول په خبره باندې د زون پوي کو په باندې عمل وکړو اې دی وجن الله پاک صفاول ان الذين بشك آکسون آمنو چې ایمان وروړي دا والذین آکسون هادو چې يهوديون وي والنصارى نصارا فرنګيون عیسایون دي والصابئین آکسون چې ستری ته عبادت کو یا آکسون چې ملائکه ته عبادت کو دای ټول سو کو مناسک امنه چې ایمان وروړي بالله پلابن والیوم الاخر پورې د اخرات باندې وعمل عمل وکدای صالحا نیک فلهم دای پر به اجر مدای اجر وی عند ربهم پنځدکی د رب دی ولا خوف بدای بندې ویروي علیم پدای بندې پراونه حالات مستقبل شي ولا هم يحزنون ان بدای غم جن وی پتر حالات بندې آمین الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين.